او باب الاستلقاء في المسجد جمعه کې ستنستو ملاس دینه من امر غره او من هغه وخت کې چې کشف د عورتې پکې یا یو خدای لنګونه بو کنه نو که داسې سړی بلاسې چې خپې داسې خي نو دینه من راغله او که داسې اوږدی او خپې په اوږده داسې خي نو خیر دا جواز د دغه استلقاء ښیي چې خپې په خپې خي او اوږدی هغې کې په عورت ته ښکاري که لنګ یو او چې دا خپه ولاړه یو د پاسه په خپه کې دی نو لاندې به ټول سامان ښکاري نو د وی استلقاء په جومات کې راغلی ده معنا چې ده په هغه صورت محموله ده چې هغې کې یاره د کشف د عورتي نو باب الاستلقاء في المسجد انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقا في المسجد ما لیدلی نبی کریم په جومات کې پروت و ستون استر واضعا احدار الليل على الاخرى یو وخت په بل خپې خوا ولا انا ها وګدو الکه دا یو سړی ودل اسپینه ټوپه او تا سره چې ناس شاته مو وانا من شعب سيد المسلم كان عمر وعثمان يفعلان ذلك عمر فاروق وحضرت عثمان ذو النورين دي بون جماعت كستون استخدم لا سيدر او باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالنار لار خواته جماعت جوړ کی چاته تکلیف نه نو خیر ده او که چاته تکلیف نه جماعت بلاره کې نه جوړه دا ډېر خامخل شیخانی په سړک په جماعت جوړ کړي چې حکومت روانه په حکومت په اعتراض شروع کړي چې ګوره جماعت روانه الکه تاسو چا وی جماعت لاره کې جوړاو د لار په دومره لوی صح حکم دی چې جماعت په لټنګول شو لار په کولو ساته الکه خپل ځای کې جوړ کړه یا بار طرفه ځای کې جوړ نو جماعت په لاره کې چې خلکو ته تکلیف پتلو راتلو کې لاره په تنګي دا بندره نو ځکه ور سره قید وای من غیر ضرر بالنار چې خلکو ته ضرر نه وي لار باندې تنګي د جماعت لپاره لار به کولو د لارې حق زیات ته ګوري د جماعت په نسبت وبه قال الحسن وايوب ومالك دا دې فقهاو مسلکم دی چې جماعت په لاره کې جوړول لواله خو چې چاته تکلیف نه وي دې ته اوس ګوره عائشه صدیقه وايي چې ما ته مور پلار یاد دي نو په دین اسلام راته یاد دي زنده د اسلام په زمانہ کې پیدا شوی ځکه د هجرت په مخاله دی سکم یعنی اته کال عمر یا اونیم کال او هجرت خو دی الله تعالی پس شوی دی دا په زمانہ اونیم کال د نبوت کې پیدا شوی دی ما ته چې مور پلار یاد دي نو په دې دین دا ته یاد دي او دا چې ورځ نه تیر شوی چې نبی کریم به مونږ نه راته تبا کې یا بیګا کې به اوس قصه وای یو چې صحابه باندې تکلیف زیات شو کافرانو طرفه نو حضور مبارک صحابه ته دې هجرت وکړه نو حبشه ته سلام نو ابو بکر صاحب د هجرت اراده و به نبی کریم یو سردار واپس کړی دا بدل راشد حسن نو ابو بکر صاحب د جمعات کو مخې ته فنا سره یو کور جوړ کړ او دا لاله خو چاته تکلیف نو دا نو به جماعت په مقصد مکه دا اوس هم شته مسفله کې با ملک عبدالعزیز نه چې دا زین او التبه جماعت راشي په مسجد ابي بکر لیکل دا غزه یادګار ده نو دنکاچه جوړه کړه جماعت اصطلاحي نو دا ور سره دنکاچه جوړه کړه فكان يصلي في منبه كو يخرج قرآن برسول ويقف عليه نساء المشركين وابنائهم زنانو مشركان ورته ولاړو وهم يعجبون منه ذکر دبه تلاوت سره جړل او په عربي خوږی پیدل په فصل به وينظرون اليه كتل وكان ابو بكر رجلا بكاء دبه جړل لا يملك عينيه سترګې په قابو کې نه وی دا قرآن فافضع ذلك اشراف قريش من المشركين دې خبره و یراو اشراف د مشرکان لره نو به رستو قصه راشي د مقصد چې څومره کې واغم را ذکر کړل نو راکې ذکر نه کړه مقصد دا چې د جماعت جوړ کړي د کوسې مخه ته او چاته تکلیف نو خدا جماعت دنکاچا و د کوسې مخه ته دنکاچا جوړ کړ او باب الصلاه فی مسجد السوق بازار جماعت کې مونږ څنګه یو مارکیټ یاږي کې جماعت دا څه د پاره بازار کې جماعت څه ګناه ده دا دې لپاره دی چې بازار ته شر البقاع ویل شي د سپیرز مکه سید الکائنات وای شر البقاع اسواقها بدترین ازمکه د بازارونو ازمکه دغه دې کې درو ویل کېږي سودی کاروباري ګنکپی وی ټګي وی
او د شیطان زین دی. نو په دې شر البقاع کې منځ کول څنګه دی؟ وی خیر دی که جماعت پکې جوړ شي. وسلم نعون فی متن فی دار یغلق علیهم الباب. او دا مارکیټونه به بند مارکیټونه اوس بیا رواج شو. پخوا به داسې بند دوکانونه به منډی شان ایکې به مارکیټ هغه به بندېده بعضې وخت لکه د قبایلو کې اټا تلاش ممندو طرف ته منډی بیا کې دننه جماعت یا دلته هم بعضې دا پلازې چې جوړې پلازې هغې دروازه بندی او منځ کې پکې جماعت نو مراد نه دغه جماعت دی چې دروازې بندېږي د بازار. او ابن عون په داسې جماعت کې مونځ کوو په یو محله کې چې دروازه به بندېده. دا هغه قلعه ته وي چې ډېر کورونه یې پکې او غټه دروازې وي او دروازه خلک بندوي لکه دی وزیرستان طرف لویه قلعه یې هغې کې کورونه او دروازه د قلعه بنده شي. نو قلعه بند جماعت کې مونځ خیر دی او مارکیټ بند جماعت کې مونځ خیر دی. یعنی جماعت د پاره دا ضروري نه چې هر وخت د کولو یا چاته اجازه وي. البته د جمعې په شرایطو کې احناف دا وایي چې جماعت په داسې ځای کې وي چې هغه بندېږي نه او هر چاته اذن عام وي. او د مارکیټ دننه جماعت یا د قلعه دننه جماعت هغه بندېږي او هر څوک هغې ته نشي تللی، هغې کې به جمعې مونځ نه کوي. لکه جیل کې دننه یا د ګورنر بنګله کې دننه جماعت جوړې هغې کې به جمعې مونځ نه کوي ځکه هغې ته هر څوک نه پرېږدي، اذن عام پکې نه. د جمعې دپاره دا ضرور دی چې هغې کې اذن عام وي. حدثنا مسلم قال سنن مؤمنة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله نبی کریم وی د جمع منزیات ته د کور د مون او د بازار د مون. بازار نمراد دغه د مارکیټ بند جمعات ته وایي په 15 راځي ځکه سړی چې او 10 کې او خو 10 کې او جمعات ته ځي نو او د مون په اراده ځي نو چې قدم اوچتای خدای ولا یو درجه اوچتای او یو ګناه ته ختمای جمعات ته پورې چې راشي او چې جمعات ته راشي نو دی په حکم د جمعات مانځه کې دی سو پورې چې د مانځه دپاره یې څاري او ملایکې ورته دعا د رحمتونو وایي چې کومې پورې ناستې پکې دا وایي اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم یؤذ یحدث به چې څو پورې باد نه اچولې په جمعات کې. او باب تشبیه الاصابع فی المسجد وغیره ګوتو کې داسې منډل په جمعات کې څنګه دي؟ نو دا به راشي چې احادیثو کې چې سړی جماعت ته ځي نو فلا یشبکن بین یدیه ګوتې دې په ګوتو کې نه منډي. دی وایي که جماعت کې ناست دی او د یو بل مقصد دپاره ګوتې نه نیستی شي نو خیر دی. دا ولې معنا چې سړی جماعت ته ځي نو داسې به نه کوي. دا د عربو په اصطلاح کې د جګړې صورت مطلب مانځه د جګړې په شکل کې نه ځي لکه زموږ پښتنو کې داسې کوي ودرېږه داسې چاته ووایي نو هغوی ته ما ته لکه ګوته دې راته وخوځوله نو دا علامه د څه وي د ضرب د کوتک چوب. نو عربو کې به یې داسې کړی ښه یعنې ګورو به نو سړی چې جماعت ته ځي نو تشبیه دی نه کوي. او که جماعت کې دننه یې مونځ دې کړي او بیا داسې ستنې ته ډډه ووایي داسې کوي یا د یو مثال لپاره وی لکه مسلمان به د مسلمان لپاره داسې لکه دا ګوتې چې یو بل کې ننوځي نو بیا خیر دی. هغه منع چې دا د جماعت د راتلو په وخت کې ده د جماعت نه پس به یې منع نه چې راغلی او یا د غیر مصلحت دپاره ده. نو دی وی جماعت کې راغلی ده او بهر د جماعت ته تنا حامد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابيه عن ابن عمر بن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه ګوتې په ګوتو کې منډلې وې. او بل حدیث کې وګد دی دا حدیث من پلان نه اورېدل خو رانایر دی واقع راته برابر که واقع دی مشرور دی. قال سمعت ابي يقول قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله سمع عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت في وسارة من الناس بهذا وی داسې خلقو کې به پاتې شي چې رښتلي وي داسې به ګډوډ خلک به جګړې به هغه وخت کې به دې څه حالې ما ورته قربان ته راته وایه ما ته وایي د دې ټولو فرقو نه ځان بچ کړي. داسې وخت به راشي چې خلک به ګوتم ګوتی یو بل کې به ننوتي په جګړو مبتلا وای وایي ته د دوی نه ځان ساته. نو نبي کریم د تعلیم دپاره دا ګوتې په ګوتو کې منډل یو مقصد شرعي ده. او دې بل کې قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مسلمان د مسلمان لپاره دا باندې مثال لري چې یو بل کې نوتي دا دیوال چې دیوال سره یو کې نه دې ته خلک داړي وای د یو دیوال ګټه دا سره وباسي د بل دیوال ګټه وباسي نو په هغه راوتلو ګټو باندې دا باندې دیوالونه وتړي دا پیژنه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا معاذ بن أبي سيدنا أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله دا صلاة السهو مستعدون برتبه ويمخا او مفصل بحث ده
او دلته تشبیه راغله. نبی کریم یو ځل د عشاء منځ کو یو د مازیګر منځ ده. ابن سیرین وای ما ته ابو هريره نو مغشته خو معنی شو. نو 2 رکعات وکړه. نبی سلام وګرځاو اول ته یو ستنه پرتا په پلنو ناغه ته د والدا سه ما ته ګور او ګوته په ګوته کې ومنډله او داسې ولکه غوسه چې لاس یې خې په ګس کې خو د ګوته تشبیه کو او خې لنګې په ګس لاس کې خو دا چې ما ته ګوره کړه ګس لا داسې کې نو ابو بکر او عمر د نبی کریم مخ مبارک ته قتل چې غوسه ده ناری خبر نه کوله د ادب او احترام د وجه حکم کې اوسړو نو مې خیر باخو لا سونه وګدو نبی کریم ورته ذل یدین وي نبی کریم ته قربان مولان شو کستانه ير شو وینه زمانہ خیر نه دی او نه حکم راغلی دلنده دو هو ابو بکر او عمر ته وای اکما یقول ذل یدین دا دې چې سوې داسې نه وی اوسه نو مخکې شو 2 رکعات مونږ یو او به سجده سهو کړو یو دا به وکړم دا مسله روانه چې خبره په نسیانن په مانځ کې څنګه دي شوافی جائز غني او زمون په نس کلام نسیانن مفسد دي او دا واقع قبل د نسخ د کلام نه راغله دې په بحث کې خاصه د صاحب بحث روان دي مستقیم دا دغه حدیث وګور ده بس پکې د امریکای فوج په مسجد حرام کې نه دي چارته او ریاض نجد طرف ته 1,500 میل لري انت پراته او چاري شراب او کباب کوي کباب کوم نه نه شراب نه کباب راوالي کنه کباب په موږ چارو وروه او شراب باندې صدام مردار کی دغه په وجه راغله دا یو شي کده وګداره ابو بکر ما پلار د بکر دی او خدای کړي و دا غي کنیه او می بکر وا دا شذ د وجه نه د کنیه ابو بکر کنه اصل نوم دی عبد رب الكعبه عبد رب الكعبه نوم هو ګنوم دی نو په ابو بکر کنیه باندې مشهور تمون طرف ته یو دوست زما پکلی کی هغه ته خلکو تارو باشا دل توسل وی افسر مارته لکه تاروسی زمانم دی سید محمد احسن مختار احمد اشرف رضوی فائدہ پر تو یاد ہے ما غدیر قدام ہمیشہ رکھی نو دا ابو بکر خپلم دی عبد رب الكعبه څنګه خپلنم ابو بکر باندې مشهور شو د شذ دا واجره شذ نمو ابو بکر دا بدر کې مونږ ویلو کنه خپل زین نه دی دبل دا خزه زو نسوار او سیګریټ سره موږ کې خو ګنده شي دی مردا دواره تبلیغ والا روانه چاہے افریقہ کے معشوق پیدا شے پتہ نہ کرنے جیسے نیم خبردار سے مسئلہ جماع جوڑو چیزیں وقف شوی اگر سکنی شی بدلو جب دیوی دا غزمہ کے پدے بل ازمہ کے ورکی نو خیر گوتو نتاقون اقل پا جماعت کے خنط الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه رب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد په بیان دار مساجدو کې چې پلان د مدینه او د مکه په میانس کې دي او هغه ځایونه کې چې سید الکائنات پکې منځونه کړی دي بعض باندې جماعتونه جوړ دي نو تعبیر ته په مساجد وشو بعض باندې جماعتونه نه جوړ ځای نه نه تعبیر په مواضع وشو یعنی هغه ځایونه چې سید الکائنات پکې منځونه کړی دا ګوردا حدیث پسې او ستو کې نشته په باقیو کې صرف په بخاری شریف کې راغلی دا لوی حدیث درو خبرو ته بخیال الله اوله دا چې کوم دی کې سید الکائنات مسکړه ده مال تمون سکول څنګه دي دریم دا چې دا مواضع کوم دی دریم شرح د حدیث او تفصیل اړم به خبره سید الکائنات کم دینا منزونه کړی دی په لاره سفر کې
دا عبداللہ ابن عمر یو ریدا او دا پلار دا عمر فاروق بلا ریدا. عبداللہ ابن عمر بدا غزینو تلاش کا دلتا بوستل راش او آغا وقت لبی عقصی تزان بستاو چکم وقت کی بنبی کریم التموز کرو اسویلی مکرنک یا خل بعد لاس کرو شیطان دا تصفیر علامہ نتتبو دا آثار دا مصطفیٰ بے کون چکم دے کہ حضور مبارک منزون کردی دبا علتا کزان نساو او ہمیشہ بے علتا منزون کرو دا عمر فاروق دا رہے ہو چنچر تا حضور مبارک منزون کردی نو کہ اتفاقاً پاگا دے ورہ لے علتا منزو کا خود تتبو تلاش مکو چا غزیت زان بسے خامخا نو دید مداومت قائلنو عبداللہ ابن عمر بکون دید عبداللہ ابن عمر حدیث روڑی جمہور علماء پا دیدے چکم دے حضور مبارک یو ظلم مسکر دیالتا ہمیشہ مسکینو لا خلا دیتا باب دا تبرک بے آثار صالحین ہوئی عمر صاحبے کی اتفاقاً پہ سکوانا لیودی کیا گا وقت او کنا تلاش مکہ دا دیو جنا دا حدیبیہ غونے پریکڑے چکم دلان دے بیعت شیو بیعت الردوان غونے روان اکڑا وزے غائب دیکھے اس دا چاہ رہے موتا مارا عمر فاروق خلق منکی او زید منکی ما تا گو رہے آیا طالب داسی اسویلی کئی کل دیکھو اگمور کرنا دیا زبتو ایکم پر طالب چی دا روڑا یادا دا بیگانا دا یخ انگولی سڑوخ رکنا یادا لاغون نو دی اسویلی دیر کر تیال کر ہے سبق واقع اسویلی مکر اکر در آئینا پزور بندہ ہے معلم راضی وہ پزور بندہ ہے نو دیکھے دا چارے موتا وارا علماء وی زمانگا چه عمر فاروق تا باب دا صد دا ترائیونا منا کولا بیاسینا چه خلق دا غزینو کی منز واجبو گنی او ترکی گناو نگنی یا جز دا حج و دا عمریو نگنی یا غلو پکیو نکی غیر شرعی تعظیم تونا رسی نو که عالم باو پوی باو پا آدابو ناغی ندی منع کرے و عوام کلن عام بے منع کن نزوی چونکہ عالم دی و پوی دی و محدث دی نزوی نمنع کئی مشر زویر دبا پاغذینو کی مسکو چکم دے کی حضور مبارک مسکڑ عمل بل دمر شدید الاتباعو چکم دے کی باغی تقاضا لتلو دے بالتا تقاضا لتلو چکم دے کی بے اوخا پن کرے و دبالتا اوخا پن کوالا حضور مبارک چکم منبر باندے مناس کو دے براغی پاگے بے لاسو او پسر اسکرگو بے راک دا زانتا چی سلفیان وی غیر مقلدین دیو ابن عمر لیسا بے حجہ ابن عمر سے حجت نہ رہے اور چرف الیدین شنو بی بو ابن عمر نقل کردی نو چکم دے دید رہنا مخالفین والتا حجت نہ رہے اور چکم دے دید غینو یقول ابن عمر پاگین ذکر طرف الیدین ٹھول دار مدار پا حدیث دے ابن عمر دے رضی اللہ عنہ نو عمر سے بود ابن عمر رہے کی گویا پا آخر کی خلاف نشتا عمر سے عوام کلن عام منا کول چی آسی نا دغزینو کی موز واجبو نگنی یا غلوپا کیو نکی یہ جز دا حج و دا عمریو نگردی کدا چاونو کنو حج و عمری نگا سوی او چی پویوی عالمی اغا تبرک بی آثار صالحین مشروع دی و جائز دی امام بخاری دا دی قائل دی ذکر دا حدیث اوہ دی او بیان دا مواضع صرف دا تاریخ پہ حیثیت نہ ذکر کئی
کنی دا بے خلا واقعات پس من کے روڑے دا صلات پا موضوع کی ذکر کئے موقع دا عباداتو دا مساجد و دا مواضع و دا صلات پا حصہ کے ذکر کئے نو تبرک بے آثار صالحین دا مشروع پا امت کے و دا اہل سنت و مسلک تے البتہ عوام کلن عام چو غلو کئی یا پویگی نا پا آداب و شرعیو نو آغا منع کوا ذکر عالمی و زیارت دے و نیک سری لذیذی نا منع کم ذکر دویم پا آداب و شرعیو پیگی او جاہلان کلا دا سفرون چکی دا منع کم سلزے ناغی پیگی ناغی غیر شعوری طور سر شرکی مشرکانہ عقیدہ کے مبتلا ہے دیمہ مسئلہ دار چیز حضور مبارک سفر دا اتوار دا سبانا شروع شوی دے دا اتوار پا سبا ختم شوی دے نکر وزے کے ورزی دے او کشپیم ورسر تابعین و تشپی جوڑی دے نو پنځه دیرشنا سلویخ تو زینو پور سلویخ منزون راځي او باز زینو کې دو منزون کړی په یو ځل باز کې یو مسکره دا زینو چې اوس بیانې کې دا پیدل پلاو کې نو لارې بدلې شوې دي او دا زینم څوک نه پیژني باز زینو کې جماعت جوړ شوی دی الته خلک پیژني یعنی دا عام زینو څوک نه پیژني دا ما چې تاسو نقشه راوړه دا چې خواري کړی ده او یو تقریبي اندازه جوړه کړی ده او مواضع د صلات فقیر ته ښودلې اوس تاسو ته د مدینې نه شروع کړی ده د مکې مکرمې په ځکه ورځې او تشبیه مدلو نه کې دین ایمان نو دا عام دینو باندې سړی نه پیږي ځکه زموږ زمانه کې چې یو لار وه هغه لار بدله شوې ده اوس بله لار جوړه ده پخوا خو د پیدل مزله وی د قافلو مزلو کې فرق راغلی همیشه د غرونو لارو کې او د شګو لارو کې خلک په خوړونو کې ځي ځکه هلته ګټې دي تورې داسې ټوله ځمکه ګټې خورې په ګټو کې څوک کلي نو چېرته خوړونو یې په خوړونو کې به دي تلل خوړونو شګه یې پکې پستی او مزل پکې اسانه او د ګټو په ځمکه خو څوک داسې ځمکه نه ده لکه زمونږ د وطن دا خاوره ځمکه دا خاوره ځمکه نه ده تبوزي دي ګټې دي ټوله ځمکه ګټه په ګټو کې څوک تللی شي نو هغې مزل یې اکثر په خوړونو کې وي په خوړ کې به تلل خوړ کې شګه یوف پکې تللی شي اسانه نو دا عام ځای نه چاته نه دی معلوم حافظ ابن حجر دا اتم صدی عالم نے اغوی نزدی زینوس پتہ نہ لگی اتم صدی کی ہوئی اس کو سوال لسما سے دیدہ اس پر سے پتہ لگی اما تم ندی معلوم دا زینہ ذکر دالا پیدل پنارو کی اور پیدل نار مغازین ختم شوی دی کلی بوا کلی ختم شوی دی پخواچی با خلق پا قافلوت للکنا پیدل لار بطل او کلیو نانتا بے شپی کول خواست کاک بے کاؤ کلی ختم شوی دی ذکر شپی پلارا نرازی تیز موٹر 3 گھنٹے 3 گھنٹے کی رسی نو دا شپو مزالی پکی نرازی او دا شپی چکین اٹھلی دی اس پا اٹھلو سرکا زمون زمانہ کم سادہ اٹھلے وی کٹھونے باو پکی او دا سی عجیبا ناشرا کٹ پا چاہتا کرسے پر شکلو گد کڑی دا کٹ پہ پیسے رسٹیش پا وم پکے دے رو او سراحے باوی دا خور لوٹے پائی کی باو پتی پا بایا رشت اس نظام بدل شوی دا قیمتی اٹھلی پلا او کرسے دیو فریجون دیو بوتلی دی او بیرو بخیر من باب المساجد اللتی علا طرق المدینہ بیان دا جماعتونو دی چی پلار او دا مدینی او دا مکی پا منز کی دی والمعاد اللتی صلی فیها النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتوی دا حدیث پا بل جاکی نظر آگا دی بیان دی تبرک قائلت او پا تبرکات باب میں خیره چی دا مبارک و زینو چرتا منزو نکڑی تالتا منزو کی لوخی استعمال کی مسئلے استعمال کی اہل سنت والجماعت ٹھول دا دے قائل دی ٹھیک تا بعد خلق غلو کی نو غلو قناش
او بعض خلق انکار کی نو انکار هم کنه الامر بین الامرین ده نه انکار نه کنه. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا افضل بن سليمان. دلیل د دې خبره چې حضور یو د المنکر یو به صحابه ولته همیشه کړه واقعیت ادبان ابن مالک تا ادبان ابن مالک او صحابه نبی کریم لراوه وی قربان د ماستری کی شمکوری دی زماو د کورو د جماعت په منځ کې کړه دی بوتحان ناشي په باران کې نو زه نشم تللی نو تراشه چې مونږ کړه یو ځای کې مونږ کې چې دلته مونږونه کوم ډېر ښه نبی کریم ورای اول تک یو ځای کې مونږ نو ال تک بدامه شموس اوس نبی کریم کو یو ځل کړه او دی با همیشه کوه جماعت او سمشتا مسجد ادبان ابن مالک یو بنگله کې راغله نو قبا ته چې ګس لاس ترازی د سړک نبی کریم په بیت الله شریف یو ځل مونږ کړه ابن عمر هغه معلوم کړو چې هغه البته نو انت کې به مونږ کو او تاسو کنه نه وته نو ملته کې مونږ کړه حجر اسود او رکن یمانی په منځ کې یو ځای مونږ کړه انت کې به مونږ کړه بیت الله شریف مخ ته یو ځای مونږ کړه انت کې کوشش کړه خدا چې دا چاته نه معلوم اوس غنای قال آیت سالم بن عبدالله موسی بن عقبای ما قل استاذ شیخ سالم بن عبدالله لیدلنه یتحرى اماکن من الطریق دبا تلاش کو کوشش بے کو عص بے کو دبا زین پنارو کی انتا کی بے مزکو عقدیت بو ایزان بسو ويحدث دبا داوی ماتا ان اباہو کان یصلی فیها زما فلار ابن عمر بالتا منزونکو وانه را النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الامكنه ادب وچ نبی کریم د غزین کی مس کړه قال وحدثني نافع دا موسی بن عقبه دا را سالم ویلی او نافع مراتب ویلی ابن عمر انه كان يصلي في تلك الامكنه ابن عمر بدا غزین کی مس کو ذکر دا یوه زوی دی بل شاګرد خاص غلام وسالت سالم نم تبوز کو فلا نمن الا ما فعل في الامكنه كلها بس سالم او نافع بیان ټول برابر إلا أن عمر اختلفا في مسجد بشرف الروحاء شرف الروحاء کی اختلاف سالم انت من ذکر کرنے نافع او سالم من ذکر کرنے شرف الروحاء نزدیر مدینہ حدثنا ابراهيم المنذر قال حدابين قال سنا سمعنا لا تخوض نافع رواية مفصلة أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذل الحليفة حضور چې بد مدینه تنزل الحليفة کی بکش ذل الحليفة په خوا د مدینې نه بهر و او زموږ زمانہ کې بهر و اوس په خار کې دنه راغله خار دومره لوی شو دې ته هلته مسجد الميقات وایي حلیفه یو بوټی دی لکه د انچټ په شان انچټ پېژنئ یا د ورقاړې په شان داسې وړې وړې پاڼې او زیات زیات ګل کوي نو خپړ کې په خوا خپړو او زموږ زمانہ کې مخړو اسنو او سړک په خې طرف ته تلو نری وړو کې سړک اول ته وړو دکانونو او بول بخرچه دی خلقو په لامبل رفاو بواش اول ته به لامبل او احرام یاد به وتر هغه ته به امر علی وی اوس مسجد دومره لوی دی او پړونه نشته هغه ټول بنگلې او باندې دی او نه ناشنا جماعت ته بسونه ټول هغه ته ورسي اول ته احرام او غسل خانی دی پکې ناشنا خلا غسل خانو کې غسل کې او احرام تړيوزي او جدا نه جوړه کړ طریق الهجرت نو زمون زمانہ کې ساده جماعت عام خلق به جماعت ته نتل دا غي محاذات کې به بیري علی باندې حرام تړل او وړو کې جماعت امیاس کې یو گنبد شان یو ځای ودا د نبی کریم د شپې تیرولو ځای دی خاص د نبی کریم زمانہ کې دلته جماعت نو یوونه ولا هغه فاطمه نبی کریم شپه تیر کړ نو کوم اسلامه نقشې بدلې دي چې امرینه بتیا بحجه حين حجه تحت ثمره انت دیو بیر د کارکنه في موضع المسجد ذات كم ذي جماعت الذي بذل الحليفه ذات وذل الحليفه کی جماعت ته دا رستو جوړ شوی دی ها د نبی کریم زمانہ کی جماعت نو وكان اذا رجع من غزوه حضور چې بل غزا نه راته وکانه په تلک طریق او فضل الاربع او
په جماعت کې احکام پر مساجد دې دا اخر دنن چې کافر چې مسلمان شي نو غسل بکې کوي امام احمد سے بھی غسل پہ مطلقاً واجب اور ادرے والا امامان وینا کہ جنوب بھی بالفعل دی وقت جنوبی نو غسل کو بکئی بے اتفاق اور کہ جنوب نی دخل واجب مطابق غسل کری یا پہ سو جنابت نی نو غسل مستحب دے واجب نہ نو دیکھیے غسل ناغل دے خود صحابی پخپلا کرے دے نبی کریم مرتا امر نہ کرے او که چرته امر راغلی دی هغې سره القاء شعر والق عنک شعر الکفر لار شولم به جامې بدلې که دا د کفر د زمانې ویښتو خورایه نو که د دغې حدیث د صیغې نه غسل واجبی څوک نو بیا خو ویښته خریلم په واجب پکار دی ځکه د هغې حکم هم راغی او نه مې جامې اغوستلم واجب پکار دی ځکه د هغې حکم هم راغلی یوه دویم داسې په زرګونو کافران مسلمانان شوي او بیا په فتح د مکه کې حضور لراله او ټول مسلمانان یو ټیم حکم د غسل نه کړ بېشماره کافران مسلمان شوي دي په زمانه د مصطفی کې حکم یې د غسل هر چاته نه دی کړی نو که دا واجب دی نو پکار ده چې هر کافر ته حکم ګوره بعد یې خو پکې خو وکانه شریح یامر الغنیم ان یحبس الی ثالث المسجد شریح قاضي د عمر صاحب د زمانې نه د حکم کو د غریم چې دا تاوانونه پرې راغلي او بیا خلکو له پیسې نه ورکړي وایي دا وتړی د ستنې د جومات لپاره غریم تاواني قرضدار یا چې په چا دیت لازم شي حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد سيد الكائنات اسفاران لګنو نجد طرف وجاء رجل من بني حنيفه هذا بني حنيفه وسرير وسردار اغيونو دا غنمو سمامه ابن حسان نو راوستر جماعت ترې پورته نبی کریم ورته یو ځل ورته څنګه علي بلنو پدری مرد وای اته کو سمامه پرې دینا یو باغ قریب د جماعت سره الته ولهم او جماعت ترانه او دوی اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله مخکم تشتیر شو وکړه نو غسل پکې راځي بعض الخیمه په المسجد للمرضى وغيرهم جماعت کې خیمه د مریضانو لپاره نو خیر ده لکه جنگ خندق کې او جنگ بني قریظه کې چې حضور مبارک خیمه جوړه کړې و او سعد ابن معاذ ولا راغ نو ځکه نه احنا دا خبرې د جماعت کې راوړل نو هذا كلام احنا قال الحمد لله انه ما قال شاء ونبينا عشان قال يصيب سعد يوم الخندق في الاكل الخندق باندې لګېدل دا مغازي کې مؤمن دي حضر النبي صلی الله علیه وسلم خیمه في المسجد يعودها من قريب خیمه د لجوړه په جماعت کې چې نږدې نه تاسو کوي دا جماعت نه دا مسجد نبوي دا عارضی جماعت د بني قریظه او سره نبی کریم چې په فوج چلته واچو کنه یو دې نه به ګټه راټو کوي الکه دلته به مسکو دا عارضی جماعت فلم يروهم الا الدم يسيل اليهم دا مخکې تیر شو دې بل خیمه ما او د جماعت یو بل خیمه او د بني غفار او د یو دنانا دا غینمو رفیدا ایبه د مریضانو مرهم پټه کوله وفي المسجد خیمه من بني غفار دا مې کې جمله معترضه ده پندغه ځای کې یو بل خیمه مو د بني غفار او د یو دنانا رفیدا فلم يروهم الا الدم يسيل اليهم انا يا دوی لره مگر وینا چې وینا ور روانه و دوی طرف ته دوی وینا ور روانه هان يا انا خيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم اذا سبنا نجساس وطاف عظيم اذا سعد من يرجو دما لا حضرت سعد معاذ چې زخم کولو شو او وینه به دې فمات منها اما بإدخال البعير في المسجد للعله جماعت توخنا باسه یو ساروي پنگا ویانو پسنگانو خور جماعت تروڑینو خیر دے او للعلا ورسر دا پدی غرض چی بغیر دا عذر نبساوینن نباس سوٹی و امتیازی اگر چی دا بعض علماء پنیس پاکی دی دو مذہبونو کی پاکی دی خو گنده خودی کنا قضا خدا صحابوی کئی نو دیوی جماعت تبینن نباس الا للعلا ما علت توجن لک عبادی پی که فخرو خلق خور روڑی خفت روڑی پوخان روڑی
وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه بعيره حضور مبارک سے طواف کونو پوخ سورو دکلک بیمارو بلدا چې ټول صحابه ویني او غانه نه ځان بچونه طواف کړل پوخ را پاس دا شیخ محمد ابن عبد الوهاب چې مکه مکرمه واش دین طواف پوخانو باندې کټول بیت الله د غنه لاله نو یې غشامه دی ورته پاک خودی داغی پا مذہب او گنده خودی اس پوزا پاکا دا کنا خراش کے پاک تی کنا جماعت کی بیتوئے تکا دا نسواریان پر اصطلاح کی وہ نسوارم پاک تی جماعت کے تو یلقلو خندی گنده خودی انسان عبداللہ میں سبحان اللہ بلنا مالک المحمد عبد الرحمن نوفنا وطم زبیرن زیناب بنت ابی سلمان ام سلمان انا شکوتو الى رسول اللہ سلمان میشتکی دا چی حج لتلیوہ نبی مارا شروع فيما حضور ته قربان زنا جوړه هل تو فی مرای الناس وانت راکوا خلقنا چاپیره شاته طواف کا جمع ولا به د سبا او ته شاته طواف کا او پوخ سوارا نو د عذر دی وجنه فتوفت رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع البيت يقرا بالطور اغه سبا موږ کو په جمع او الطور وکتاب مستور فی رقم منشور والبيت المعمور دا سورته الاستاذ وشتنه پاره باب حدثنا دیکھ اس ترجمے نہ دیکھے او مقصد داعش جماعت کے سڑے نیاتی ناسی پنیت دا ذکر پنیت دا صحبت دا پاکاو نو خدای اغلا عزتونا ورکرے نو فضیلت دا مکس پا جماعت کے دادر تا ثابتو الغوار جماعت کے ناس تا باعث دا خیر و برکت انتنا محمد وسلم خالتنا معلوم الشام خالتنا ابیان خالتنا خالتنا رسول ان رجلين من اصحاب النبي خرجا من النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم سره یو دو صحابه ناستو لما صدرنا پس روان شو یو عباد بن بشر دی بل اسید بن حضیر فی لیلة مظلمه فتورش پکی روان شو او ما هما مثل المصباحین یضویعان بین ایدیهما او مخی تی دو دیوی روانه اصل کی مخی او جبی لختنا رنا سر رنا کولا دا غی یوزے پوری لاری او بیا خواہ جدا کیدا نو چکم دینا جدا کیدا دینا دا هر صحابی دا لختنا رنا شموش دا صحابو کرامتون لک سرگن شوید ذکر حاجت نو او لوی نور دا ہدایت موجود دی او درست اولیو کرامتون زیاد سرگن شوید دلن خیرات ملا کرامت بمبی نیود وچی دی دعوتو کی طالبان وی خلقو پنیس کرامت چی دی دیتوی سڑی درجو خی خوب نیشی برگت مپے پسر کی دی کرامت صوفیاء کرام وی الاستقامت طوق الکرامه په شریعت باندې برابر تلل دا د زرګونو کرامتونو نه زیات مولانا رشید احمد ګنگوی صاحب ته یو سړی راشه محبتي ورسره سکان نیم تیر کبهته ته وی صاحب راغله ما چې تاسو کرامت وینم خو تاسو مې کرامتونه لیدل وی زما په کارونو کې د خلاف سنت څخه لیدلې دی وینا وی دا دینه به کرامت شته اولیاء دا کرامت پا سرگنده دو خپکی گی یہ مرتبه کمیگی نو ادبارو صحابه چی دوی روانو نو دلر امساگانه وی دا یو امسا نرانا شوروش فلما افترقا صار كل ما واحد منهما واحد حتى آتا اهله چی بے جدا شو نو دا هر یو دا لخت نرانا شوروش دا برکتو دا صحبت دا مصطفی پا جماعت باکی او باب ذکر چونکہ دا جماعت ذکر نوی راغل صراحتا باب کی مستد ذکرونک او باب الخوقت والممر فی المسجد جماعت کی کرکے چڑی جوڑ کی او پاغیزی رازی جماعت تنو خیر دے یہ حدیث تقول محکی ندر آگلے فرام محمود السلام قال سنة فلان قال سنة ابن نظر عن عباد بن حنان وعن بسم سيد النبي سيد القدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم مرد وفات کے خطبہ والاصطلاح فقال ان الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده خدای یو بندل اختیار علی گله دے چې مال راتل غواړي کې دنیا کې پاتې کې دل غواړي نو دی بنده ورته خدای تعالی درتل غواړي چې دی وی ابو بکر سے پجاش ابو سعید خدری د دې حدیث راوی دی او ای ما وی فقلت في نفسي ما انت هذا الشيخ دا شیخ څه شي جړای
یعنی دا خو د جړا څه خبره نه ده چې یو بنده له خدای اختیار ورکړی دی چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي او که ماله راتلل غواړي او ده د خدای نعمتونه خوښ کړل نو دا ښه خبره ده دی کې خو د جړا څه خبره نشته خو زه پوهېدم نه نو دی وایي بیا وروسته پېښ شم فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو العبد دا بنده رسول الله ځان یادوي وکان ابو بکر اعلمنا ابو بکر په ټولو صحابو کې لوی عالم دې ته ګوره دی خو عالمیت شو او وروسته بیا تقوا دغه راشي چې په ټولو صحابو کې د لوی علم خاوند دی او په ټولو صحابو کې ډېر د قربانۍ والا دی نو فضیلت علمی عملی به دواړه راشي نو چې دی په جړا شو جړا نه پس کوم پیښ شو چې دا خو خدای نبی کریم ځان یادوي چې ما ته خدای وحی را لېږلی چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي چې د دې امت دا فتوحات ووینې دا ملکونه ووینې دا ډېروالي ووینې او که ماله راتلل غواړي نو دوی خدای ما ستا دین رسولی دی زه ستا نه درتلل غواړم مرګ دی ځکه خدای ته رسېدل د مرګ په لارې نو چې ابوبکر وژړل نو بیا یې پیښ وروسته نو حضور مبارک خپله خبره بدله کړه وایي دا صحابه باندې خفګان رانه شي نبی کریم وی ابو بکر تا مخاطب شو یا ابا بکر لا تبکی مجارا ان امن الناس علی فی صحبتی ومالی ابو بکر زیاد انفع امن من احسان کون کی بنکے زیاد تو ذکر پا خدا و پا رسول سو که احسان نشی کولے قل لا تمنو علی اسلامکم ان امن الناس ان انفع الناس زیاد نفرارستا ان کی پا حلقو کی پا خپل صحبت و مال سر ماتا ابو بکر $15,000 د حضور په خدمت لګوله او صحبت په خاص او خطرناکو موقعو کې د نبی کریم سره کړی د غار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان الله معنا الا تنصروه فقد نصره الله ثانیه اثنين سما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن دا ابو بکر صحبت په نص قرآن ثابت صاحبه او د خدای معیت هغه او نبی کریم لپنست قرآن ثابت ان الله معنا او حزن په فراق د محبوب کې استعمالېږي نو مخه پکېږي زما په جدا یعنی ما ته څوک مرکول نشي هغه سره د ځان غم نو د نبی کریم غم د شیعګانو خبرې که درته وکړم لعنتونه به پرې ووایي ځکه دا خو نسته قرآن د هغې څه وایي پکې فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی کریم چې ته ووایې نو دته وایي جارما ما ته په خپل مال او صحبت سره هېچا دومره فایده نه ده را رسولی لکه ابوبکر دا نسته مصطفی دی ولو كنت متخذا من امتي خليلا كما په امت کې یو خصوصي دوست نیولې خلیل هغه ته وایي چې د هغه په زړه کې بغیر د محبت د ده نو د بل چا محبت پاتې نشي خلال القلب منځ د زړه که هغه مینه چې صرف د خدای سره کېدی شي که هغه ما بل چا سره کولې ما به ابوبکر صاحب سره کړی خو زما هغه مینه د خدای سره او د اسلام پر ورولۍ کې راته د ټولو نه زیات ګران دی ان من الناس عليه في صحبة ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن قوة الاسلام رو ولكن اعتدار كان زياد نو اعلم در صحابه انفع او عمل لصحابه نو علمنم زیاد تی عملنم زیاد او دا اخیری خطبه دا حضور مبارک دا زیارت پرد و مستخیم نفس بیاوی لا یبقین فی المسجد باب جماعت تا چه دا چا دروازی لگی دلی دی طول بند که الا سد بند شی الا باب ابی بکر دا ابو بکر دروازه بای کله د تعبیر په خوقی سره کېږي لکه رستې حدیث کله په باب دا اوس هم شته هغه ځای خو نه دی خو جماعت پارتي که نه هلته یې لیکلي باب الصدیق خو د یوې دروازې نوم دی او دننه لګي خط لیکلی شوی دی هذه خوخة سیدنا ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دا غزې دی د کړکۍ د ابو بکر صدیق دا د خلافت ته اشاره ده ځکه جماعت ته به دیوزي راځي او مشر وی نو د ده کړکۍ به خلکو
باز کورونه لګیدل جماعت سره نو جماعت کړکې لګولې پکې جماعت ته نظر راتلو ودا بند حضرت عبد الله بن محمد جوفي قال سلام عليكم قال سلام قال سلام ابن حكيم لك وتعالى عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه دا خرج صراحه ما دا مرض چې وفات ته پکې یعنی اخیری بیان ہے عاصب الناس بخرقه سر مبارک تړلو پر رومال په یو ټوکړه سره خوګید امان ته دا چې ابو ترز د ماسپخین مانځنه پس تقریر فقعد على المنبر باندې کېنا حمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسي وماله من ابي بكر من ابي قحافه دا جمله نه پس ویل وی په صحابه کې یو کس تاسو نشته چې ماته په خپل نفس او مال سره فائدہ رسولي زیاد د ابو بکر ولو كنت متخذا من الناس خليلا تخص ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل د اسلام ولید ارشان زیاته سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد هر کړکې رانه بند کړي چې د جماعت تراغلي غیر خوخة ابي بکر شیعاګانو د په مقابله کې خوخة علي ویل ابن جوزی دروغ دي شیعاګانو او که صحیح شي نه هغه مخکې حدیث ذکر اخري حدیث ته د مرض وفات الله ناسخ د ټول سورتونو علي چې د جون سره تعلق وکړي چې نبی کریم ورته نو کړکې راغله او بیا خدا خلافت سره تعلق ته حضور وفات کی وی دروازې بند کې بیا فعلت فتح د خوخې د علي سره هغه پاتې نشو او باب الابواب والخلق الكعبه والمساجد جمعات د جرنده جوړول جمعات دروازې جوړول او بندول بغیر د اوقات د صلات نه د څنګه او بظاهر خدا چې دا من على عبادت خدای پاک وای ومن ازلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها هغه سره لوی ظالم دي چې جمعات ته خلق منع کی نو چې ته ول دروازه جوړه چې او جرنده ورته واچي دا خو منع نه دی وینا جمعات له دروازې جوړول جرنده جوړول دا راغلي دي ځکه بغیر د اوقات به حفاظت کې دا هم مقصد پکې حفاظت د جمعات ته او جمعات کې چې سیده حفاظت ته امن ادا چې د عبادت په وخت کې خلک د عبادت ته منع کوي دا خبره نو ابواب او خلق جرندو ته وي کعبه شریفه د پاره نور جماعتونه با قال عبد الله وخالد عبد الله محمد عن سنه سفيان بن جرير قال خالد بن ابي مليكه ابن ابي مليكه تابعي ده ما ته يا عبد الملك لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها كجماعتنا د ابن عباس ولید له دروازې ولید نو فن بدر کې یعنی ډیر خولې دي تعالو د تمنا لپاره د جواب ته اجازه نو جماعتونو دروازې جوړول جماعتونه بندول دارغلي بغیر د اوقات د مازن سنا ابن مان قتيبة بن مسلم قال لما رضينا ايوب النافع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مكه چې مکه ته عثمان بن طلحه حجبيره او سچا سره قنجي و د بیت الله دروازه تراسه او نبی کریم وننه وته بلال او ساما او عثمان ثم اغلق الباب دروازه بند شي دروازه بند کې چې خلک رانن نوځي غنا جوړ نشي بیت الله کې دنه ګرمي زی او بدل داخل شي او ځکه بجلی پکې نشته ارانا پکې نشته کارکې پکې نشته اوس چې نوځي نو بادشاہ داسې دروازه پورې ځای کې ایر کنډیشن لګېدل او رانا یې پکې ناشه وننو دی ایر کنډیشن هم کولو شي رانا هم کولو شي او چې نن نو ته تیار مو پکې دا هغه کې دنه خو نو عمل نشته نبی کریم وننم دروازې ځان پسې بند کړې چې خلک نام داخل نشي نو دروازه مرانه بندې دلې مرانه ساتي تر کې بیا وروته ابن عمر وایي اول ورلم بلال سے بلاو دروازه سره ما ته نبی کریم منځکم بیا ما کوم ځای کې دا مخامخ غستنی چیز دې مېس کې ابن عمر دا نه یې شو چې سم راځي طالبان شپږ رکعات نبی کریم کړو او باب دخول المشرق فی مسجد کافر سره جمعه تراتلی شي کنه مشرق نمرات کافر یهودی هندو اصلی آیات داره ما كان المشركين ايام موسى اولئك ما كان لهم يدخلوها الا خائفين مشركان بجمعات انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
वइन खिफ्तुम ऐलतन युगनीकुम अल्लाहु मिन फज़लिही इंशाअ। ये मुशरिकान नजस इन्नमल मुशरिकून नजसन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। दसका नफस में बेन राती और इमाम मालिक से भी मसलक थे, शाफी से बल मसलक और इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद से बल मसलक और इमाम बुखारी जमुन मसलक न फख्र। इमाम मालिक से नस्तम कतली दे और इल्लत तेम कतली दे नस्तारे फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद बैतुल्लाह शरीफ तो बनो नुजी पर नस्ता पड़ा और इन्नमल मुशरिकून नजसन इल्लत तेम कतली दे नूर जुमातुन तम नशी दाखिले दे काफिरान चूंकि पलित जुमात दाखिले दल बंदे और मस्जिद हराम पर नस पाने बंदे और नस्ते में एतबार और इल्लत में एतबार शाफी से नस्ल एतबार कर दे और इल्लत लाना और बैतुल्लाह शरीफ तनिशी दाखिले दे और नूर जुमातुन ततलीश और नजासत तमरान नजासत दाखिले न नजासत दवारत। और इमाम अबू हनीफा अहमद इब्न हंबल वही ना बैतुल्लाह तमना नवती दिश हो मक़हूर मग़लूब ज़का खुदे वही उलाइक मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। मग़लूब और मक़हूर और नूर जुमातुन तमतलीश ज़का नजासत तमरान नजासत सीने दाखिले दलील इदारे कि बेशुमार काफिरान नागनी द वक्तों पर शक्ल के और नबी करीम सर जमात के पाते शिविर और दास सुमामे हमने उसाल चोस्ते शो दे जमात को तगले का और फतेह मक्का के ढेर काफिरान वरतवाला रो मस्जिद हराम के और मक़हूर और मग़लूब उसल सदा कानून दे कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से काफिर न प्रेरे बारे बूढ़ों ने लगूल दे हुदैबिया सारा हराम मक्का शुरू की बोर्डे लगोले कहते ज़ैनब अफ़ा गैर मुस्लिम न थे और मस्जिद मदीने मुनव्वरे ने बार बोर्डों लगूलिया तनह मिला बार कहते ज़ैनब अफ़ा गैर मुस्लिम न थे और जजुनम पे नरावली न मदीने दा पासा न बैतुल्लाह शरीफ दा पास लेकिन जजुनु क्या किस्म खलक नास नारी अमल पदे के कि मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम तक गैर मुस्लिम न पड़े थे और जदा की भी परियास की दरबार खारी हो तो सुखन पड़े न इमाम अबू हनीफा अहमद से भी दाखिली दीश को मक़हूर और मग़लूब और नूर जुमातुन तरातलीशी और नजासत तमरान नजासत दाखिले दीद जवाज पारा बाब दी हुई जायज बाब दुखूल मुशरिक फिल मस्जिद मशरिक जुमात तरातलीश यक़ूल बाथर रसूल खैर क़िबल नजर सुमामे में उसाल क़िस्सा बयान के अहो बंदीवान ना उससे शो करना वजह दरजल मिन बनी हनीफा यक़ाल उस्मातुन नुसान क़लबतुन बिसाद मसवान अबाब रफ़ सौत फिल मस्जिद जमात की उच्चत आवाज खबर सिंगे उनके इल्म खबरी न जायज और को दुनिया खबरी न आवाज जिक्र हम बाप जमात के पजोरा न करे देखा नूर खल्क़ को मंजूर के पर तिलावत के पर इबादत के बफर्क रहे इमाम मालिक से बदर सम फजूर नक अंतनानी में अब्दुल्लाह बिन जाफर बिन नजील मदीनी क़ाल सना अहमद हुसैन क़त्तान क़ाल सना जुऐद बिन अब्दुर्रहमान क़ाल सना यज़ीद बिन क़ुतैबा क़ाल साहिब ने यज़ीद वही कुन्त क़ाइमन फिल मस्जिद जब मस्जिद नबवी के वाला फाहसबनी रजुलन दशान चाप कुटकान मुश्तम दास कि मैं औकत आहा उमर इब्न खत्ताब द खिलाफत जमाना और बार वाला मा तो राश आवाज मरता न कहो फकुटकान दास विस्तराश इवान मा तो दा बस्तड़ी रावन अब बस्तड़ी में आगे खबर कोले पर जुमात मतलब रकम ने ऐसा पाती नहीं बिहारे अंदर बस्तड़ी रावला फजी तो बेहवा अना में वस्तन फखार में मन तुमा मन ऐन तुमा तासु की रकम ने नरागलिया फिर से मन द तायत नरागलिया في خدم المعنى ده عذاب ونية خبر لو كنتما من أهل البلد لوجاتكما كده دي وطنوه ما بستاسو سرمنو خكيوه ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
دا حضور په جماعت کې پوښتنه आवाज خبره کړه انته پوښتنه आवाज تمو پښتانه په جاهلان جو دا نه باندې خبر یہ ګل بدینه ما بدینه اول تعارف دا چپ چپ انتم چې چاته आवाज کې دا واه بخیاش یا په په خوا ګرځي دی اوس خو بغړ دی نو موږ ورته نو بو والا مخکې نو راځه انت پوښتنه आवाज یا بلل یا خبر کول دا باندې عمر صاحب کله مدینه خلق په نو شرمن باندې نو وخیو او چونکی دا بار یا مسافر یا آداب درته نه مانو دا حضور په جماعت کې تاسو پوښتنه आवाज خبره کوي دا مدن او سره علم د زمنان د تقاضا په مسله کې خدای نه معلومي چې حضور مبارک ورته ده او علم دلالت القدر توجد شو کنه كتاب الإيمان كمينه كانوا كتاب العلم قال سيدنا عبد الله كأنك على مالك عن بنوه تقاضى من عبده حضر دين كان له عليه في عهد رسول الله في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وفي بيتي فخرج إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجن حجرته لحجرية فرد إلى الكرام آواز كعب بن مالك قربان والي ورتيني مركماف كان خسر بل توي نم پاسه ورک نو دا راغله او بهم ذریعہ دا رفع ليله القدر وګرځیدا دا تیر شي او باب الحلق والجلوس في المسجد دا وی حلقه جوړول په جماعت کې څنګه ابو داود کې بل راشي جماعت کې حلقه جوړول او خصوصا د جمعې پر باندې ذکر څلور افضل خلق لپاره معنی انګرش دې وی کې دا چې حلقه علم دي نو خیر ده نعم سمع قال سامي شنو فندنا بإذن الله نعفنا مما قال سارج رجل النبي صلى الله عليه وسلم منبر نبي كريم منبر دا پاس ناس مصحابت چاپیر ونو حلقارانا مدا سره ورطوی قربان دا شپی من سنگا دی وید دو کوا میرا خشی عدت مسوح صلی اللہ آیتا چیز سبا در آختی دو یری یو رکات بور سر یو دیکی فاوترت لهما صلی دا طول مخی من بدل لگی ترکی دا بیتر دو اطلاق دی خواه یو ته اطلاق عام وي بل ته اطلاق خاص اطلاق عام دا ته چې ټول شپې تهجد مستمر تر وي اطلاق خاص دا چې غدري رکعات بالخصوص دی وتر بدل ته اطلاق عام مراد ده ورته یو رکعت په اخري کې نورم زیات کا ټول مونږ به دی وتر وګرځي یعنی وتر خو پکې صرف هغه یو مسنا او دا یو رکعت وانه كان يقول نبي كريم بوي بذكر ما شاء الله وانا وقت اجل اخر صلاتكم بالله وتر اخري من د شپې وتر کړه سره کې د شپې را پاسې دي چې وتر ولا رښتو قرار ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به هل سلام النمان قال سلام على النبي ايما نافنا مما رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب فقال كيف صلاه الليل تشبيه من څنګه قال مسنا عبد الوهاب اچھا سما يا رشي امر صرف اوتر بواحده يعني اوتر المثنى الاخير بزن واحده دا به استعانه دفاره یو ور سره به ترک دا چې نه یو مستقل به ترکا به خود منطقيانو په اصطلاح دي کې تخلل لجا لازم په مابین د ذات او ذاتيات دا څوک نه وي چې انسان ناطق کا افنا ناطق څه پخپلا یو رکعت وتر دینو دا ورته نه وي چې یو رکعت وتر کا وتر وی او هغه شی ورته وتر کا چې هغه وتر نه لري اخري مثنى سره یو رکعت یو ځکه په ځم د یو رکعت سره دا مثنى وتر ګرځاوا دا څنګه یو رکعت وتر وکړه نبی کریم نے عملا یو رکعت نے ابن عمر یو رکعت کا تم تر لکه ما قد صلیتا دا یو رکعت دا تا لپاره تیر مون وتر کی ټول مون وتر شو انا وين تنان دسنو بدل نه دلان نو ما حدثنا نو انا جننا عند النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم ته आवाज کی وسه من د شپې څنګه کوم ته بلکې قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاصبح نفر ثلاثه كتاب العلم کې تیر شو دا حلقه العلم و نبی کریم ناستو نو دوالانو نبی کریم ته یو لا هغه دوه کې یو درېدو یو فرجو لیدل په حلقه کې نو راغی کې نه او بل چې ورستو کې نه به نبی کریم چې فعال شو د دې مثالونو تنخه دا یو خدای ته ځان نه نږدې کړو خدای ځان ته را نږدې او دې بل حیا وکړه نو خدای ته حیا وکړه او دا بل نه نو خدای هغه ثواب نه محروم دې کې مقصود دلته اثبات د حلقه